السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا محمد. امید ده تمام ملګري بخیر خیر سره الله پاک دې تاسو په خپل حفظ او امان کې ساتي. پرون جمعه ورځ باغې نه مخکې سبق کې مونږه فعل مضارع چې نن دا ویلو اداغي سره مونږ فعل مضارع مثبت معلوم، فعل مضارع منفي معلوم، فعل مضارع مثبت مجهول او فعل مضارع منفي مجهول دی ګرځول نه مونږ ویلو. نن سبق کې مونږه د فعل نفي جهت بلم ګردان وایو. تاسو په دې نحو کتاب کې به زده کړی چې حروف جازمه پنځه دي. ان ولم لما لام امر العینین نیز پنج حرف جازم فعلا ده یک به دغه یعنی ان لم لما لام امر العینین د دې پنځو حروف جازمه وو. دا پنځه حروف جازمه په فعل مضارع باندې داخليږي. د دې دوه عملونه یو لفظي عمل وي یو معنوي عمل وي. لفظي عمل د ټولو یو دی، هغه دا دی چې د فعل مضارع کې چې کم پنځه صيغې دي مفردات خمسه یضرب تضرب تضرب اضرب نضرب، یعنی واحد مذکر غایب، واحد مؤنث غایب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم او جمع متکلم. دې پنځو صيغو لا دا حروف جوازم دا جزم ورکوي. کچرته د دې په اخره کې حرف علت نوي، که په اخره کې حرف علت وو نو بیا غ حرف علت ختموي. لکه يدعو ده چې په دې علم داخل شي دا لم يدعو، ان يدعو. يرمي ده چې په دې باندې حروف جوازم داخل شي دا حرف علت ختمه، لکه لم يرمي، ان يرمي، لما يرمي وغيرها. او کچرته د دې په اخره کې حرف علت نو بیا صرف جزم ورکوي، لکه یضرب یضرب تضرب تضرب اضرب نضرب چې بری لمز داخل کما دا بشي لم یضرب لم یضربا لم یضرب لم تضرب لم اضرب لم نضرب. جی پنځو څغول دا جزم ورکوي او د وو څغونه نون عربي لري کوي. وو څغي کمی دي چې پایږي نون عربي سلور د تسنیه ورجه مذکر غائب او حاضر او یو د واحد مؤنث حاضر. دی او څغو په اخره کې چې کم نون عربي راغلی د دې حروف جوازم نه چې یو داخل شي دغه نون عربي راګي نه کټ کړ. او په دوو څغو کې هیڅ عمل نه کوي، یزرم نه تزریم نه کم چې د جمع مؤنث کې دي غائب او حاضر نو پای کې عمل نه کوي ځکه هغه مبني وي. نو د دې حروف جوازم او لفظي عمل داره چې مفردات خمسه ول جزم ور کوي، د وو څغونه نون عربي لري کوي او په دوو څغو کې عمل نه کوي. معنوي عمل په دې حروف کې د هر جدا دی. اگر تاسو په تفصیل سره به ان شاء الله بیا په دغه کې وای په نو کې وای کنه چې ان چې نه دا د شرط پر راځي ان شرطیه. لم او لما دا ځوانه په فعل مضارع باندې داخليږي. معنوي عمل دا چې فعل مضارع لره د ماضی منفي په معنی باندې ګرځي. لکه مضارع معنی من کو یضرب او مارتا ہے یا مارےگا او حال کوي او حال ګوږي. او چې کله فلم داخل شونه موږ وای وحل نو کړي هغه یو کسړي لکه څنګه چې د ما ضرب ما ضرب ما ضربو باندې دا اقا معنی به موږ د لم یضرب لم یضربا کو. بیا بلم او بلما کې فرق ده چې لم چې د مطلق نفي لپاره راځي موږ هغه وحل نو کړي، او لما چې د استغراق نفي لپاره راځي. استغراق نفي مطلب دا دی چې تیر شوی ټوله زمانه په کې راګيريږي. لکه موږ لم یضرب معنا دا هغه وال نو کړي هغه یو کسړي په تیر شوی زمانه کې. لما یضرب هغه یو کسړي لا تروسه پورې وال نو کړي، لا تروسه پورې ونه کړي. دا مطلب څومره چې تیر شوی زمانه نه اټول په کې راګيري ته استغراق ولګي. د استغراق لپاره پر راځي. نن سبق چې موږ کم کړتانو دا فعل جهد معلوم بلند لم، یعنی کم چې د فعل مضارع معلوم سګيري پای باندې بلم داخل کو. لم داخلي دو وجنا یضربو یضربانی یضربون بلکې فرق دار شي چې په کوم ځای کې حرکت بغوردو او په کوم ځای کې نون عربي بغوردو. یې ګردار من کو نو لم یضرب لم یضربا لم یضربو، لم تضرب لم تضربا لم یضربنا، لم تضرب لم تضربا لم تضربو، لم تضربي لم تضربا لم تضربنا، لم اضرب لم نضرب. معنا چې دې مونږ کوم واقع معنا د معنی ته اسانه طریقه ده چې کله موږ څنګه پیژنو چې را روایت څنګه ده تسنیه راځي مې لاره حاضر ده غایب ده
دا غي مطابق موږ ترجمه کوو. لکه لم یضرب معنا دا وهل نو کړی یعنی نہیں مارا اس ایک مرد نے زمانے ماضی میں زمانے گزشتہ میں نہیں مارا وال نو کړی هغه یو کسری په تیر شي زمانه کې وال نو کړی هغه دوه وسړو په تیر شي زمانه کې. بیا چې دغه جاد موږ مجهول کوو نو جاد مجهول بلم دا غیم دغه طریقه د چیرې کم د فعل مضارع مجهول څنګه دي دای به شروع کې بلم راشي او په کوم ځای کې حرکت په کوو کوم ځای کې نون عربي ورته نون جمع په کوم باندې کوي پای کې به عمل نه کو کردار مونږ کو لم یضرب لم یضربا لم یضربوا لم تضرب لم تضربا لم یضربنا لم تضرب لم تضربا لم تضربوا لم تضربي لم تضربا لم تضربنا لم اضرب لم نضرب. نو وهله شی معنا نو واله شی هغه یو سړی په تیر شي زمانه کې نو واله شی هغه دوسری په تیر شي زمانه کې نو واله شی هغه ټول سړي په تیر شي زمانه کې د سیدا اخر پورې دا معنی دي. نو دا صيغه د فعل مضارع ده خو معنی ته د ماضی منفي ور کوي. دغه شانتي فعل مضارع چې کله د دې په شروع کې لن راشي لن نو دا بیا فعل مضارع را د مستقبل منفي په معنی باندې ګرځي چې لم په راشي نو مضارع را د ماضی منفي په معنی باندې ګرځي او چې لن په فعل مضارع باندې داخل شي نو دا فعل مضارع را د مستقبل منفي په معنی باندې ګرځي. لکه حروف ناصبه تاسو په ټیبل کتاب کې ویلي دي چې حروف ناصبه د سلور دي انولن پس کوي اذن ای چار حرف معتبر نصب مستقبل کو ای جمله دائم اقتضا. د دې حروف هم یو لفظي عمل دی یو معنوي عمل دی. نو لفظي عمل د ټولو د ان لن کوي اذن لفظي عمل دی چې دا فعل مضارع دی 15 څخه دی یعنی مفرد 500 لره نصب ور کوي جازمه جزم ورکو دا به نصب ور کوي ها نصب ور کوي هغه 15 څخه دی یضرب تضرب تضرب اضرب نضرب ګردان له یضرب لن تضرب لن تضرب لن تضرب لن اضرب لن نضرب او څنګه چې حروف جوازم چې نه وو څنګه نو عربي لیکو دا شندري نه ونو عربي چې دا بدل کو او په دوه شو کې چې څنګه په جوازم کې عمل نه کوي دا شمه نواسب کوم دا عمل نه کوي. دا ردی لفظي عمل دی د ټولو یو شان دی چې 15 څخه نه صبر کوي دا ونه نو عربي لري کې په دوه شو کې هیڅ عمل نه کوي او معنوي عمل د هر جدا لري لکه ان چې دا مصدریه فعل مضارع د مصدر په معنی باندې ګرځوي لن دا د مستقبل منفي تاکید پر راځي کوي دا د سببیت پر راځي اذن دی خبري په جواب کې راځي لکه سړی تا ته وایي چې انا اتی کا غدن ستا خپل په سبا درځم ته د جواب کې اذن اکرمک پوره تفصیل مې ان شاء الله نه هو کې تاسو بیا وایي. او معنوي عمل د هر جدا جدا د موږ په کسب د لن سره کار دندلن موږ وی چې دا فعل مضارع د مستقبل منفي معنی سره خاص کوي او په نفي کې تاکید پیدا کوي. نو دې گردان چې موږ کو نو د دې نوم دار چې فعل مستقبل منفي معلوم مؤکد بلن ناصبه یعنی هغه فعل چې باید چې مستقبل والا معنی معلومي فاعل معلومي او د دې تاکید کلشه بلن ناصبه سره گردان کو لن یضرب لن یضربا لن یضربوا لن تضرب لن تضربا لن یضربنا لن تضرب لن تضربا لن تضربوا لن تضربي لن تضربا لن تضربنا لن اضرب لن نضربا معنا لن یضربا هرگز وحال بونه کی هغه یو کسړی لن یضربا هرگز وحال بونه کی هغه دوسړي لن یضربو هرگز وحال بونه کی هغه ټول سړي. او د فعل مستقبل منفي مجهول چې جوړو دا د مجهول د څنګه داغي کردان فعل مستقبل منفي مجهول مؤکد بلن نصبه لن يضرب لن يضربا لن يضربوا لن تضرب لن تضربا لن يضربنا لن تضرب لن تضربا لن تضربوا لن تضربي لن تضربا لن تضربنا لن اضربا لن نضربا. دا ټول د فعل مضارع خبره وا دا فعل مضارع چې نو دا کم لې یضرب جمع دا مستقبل منفي معلوم د پر راځي ایو فعل مضارع چې هغه د فعل مستقبل معلوم د تاکید د پر راځي دغه د پر نه منفي منفي نه نو دا غیر لپاره دا چې په شروع کې موږ لامي تاکید لګاو او په اخر کې بنون تاکید ثقيله یا خفيفه لګاو. نو فعل مضارع مؤکد بالام تاکید بنون تاکید ثقيله دا گردان نو مهم ده او فعل مستقبل معلوم مؤکد بالام تاکید بنون تاکید ثقيله. د دې طریقه د عادت جوړولو چې اول منګه ځان ته یو پیج باندې یا په پورت باندې منګه ځان ته سوار لسګي د فعل مضارع چې دا ولیکو داغینه بعد بمنګ د ټولو سیغو په شروع کې لامي تاکید مفتوحه ولګو
ولام تاکید او لام امر کې فرق دا دی چې لام امر مکسور وي او لام تاکید چې نه دا مفتوح وي. بیا به ټولو په اخره کې نون تاکید ولګو. نون تاکید یعنی هغه نون چې د فعل د مضبوطوالي لپاره راځي. نون تاکید په دوه قسمه نه، یو ته لیکيږي نون تاکید ثقيله، یو ته لیکيږي نون تاکید خفيفه. نون تاکید ثقيله نون مشدد توای او نون تاکید خفيفه نون ساکن توای. په نون ثقيله او په نون خفيفه کې فرق دی چې په نون ثقيله چې په کوم څه او په اخر کې راغلي پای کې تاکید سیوای، په نون تاکید خفيفه کې تاکید لکمي. دیم فرق دی چې نون تاکید ثقيله د ټولو څه ناراضي، نون تاکید خفيفه چې نن دا صرف د هغه څه ناراضي په کوم کې چې الف نه یعنی د اتو څه ناراضي. نو دې جوړول طریقه دا ده چې د ټولو څه په شروع کې بلام تاکید مفتوحه ولګم، په اخر کې بنون تاکید ثقيله ولګم. دو کارو شول، درې کار الاول کردان ولیکل، بیا لام تاکید په ټول شروع په شروع کې ولګو، په اخر کې بنون تاکید ثقيله ولګو. بیا وسلورم نمبر کار ومو دا وکړو چې په دې نون باندې بز سوې ما په دې نون مشدد باندې بزبر ويم کزیر ويم. زه به وګورم چې په کوم ځای کې د نون نمخ کې زبر راغله او د نون نمخ کې الف راغله نو با نون باندې بزیر وایو، اګه په کوم ځای کې د نون نمخ کې الف نو پای باندې بزبر وایو. دا وشو. په مفردات خمسو کې بعد د نون تاکید نمخ کې زبر راولو، اګه ليزربن لتزربن لتزربن لازربن لنزربن. او په کوم ځای کې چې و ساکنین نشي اولنې به کې مد اب غردو لکه یضربون صيغه یضربون تضربون تضربین. د دې په شروع کې لام تاکید ولګم، باخر کې نون تاکید ثقيله لګم، نون عربي می تکټ کو لتضربون. یو خبره به زماده شو چې کله سلورم نمبر کار مونږ دا کو چې نون عربي په کوم څه وکا به لري کو نو و څنګه نون عربي لري شي چې نون تاکید ولګم نو بل یضربون تضربون کې به واو مد او نون ساکن براشي، او په تجربین کې به یا مد او نون ساکن نشي. التقاء ساکنین د وجه نه بدا او غرزيږي. لتضربن لا يضربن لتضربن وقادشي وسغي لا يضربن او تضربن. د دې سره چې کله زنون تاکید ثقيله هم لا يضربن لتضربن بشي. نو درې نونونه رالل او په کلام عربی کې درې نونونه راتل الله ثقيل دي په مېز کې به غالب د فاصله براولم چې الف مې راوستو نون تاکید ثقيله نه ما کالف راغی نون به مکسور کم لا يضربن لتضربن بشي. کله موږ دا کارونه وکړل کړدا موږ سره دا جوړ شي ليزربن ليزربان ليزربن لتزربن لتزربان ليزربن لتزربن لتزربان لتزربن لتزربن لتزربان لتزربن لازربن لنزربن. معنی چې موږ درې کوو ليزربن خامخا وحال بګي هغه یو کسړې په آینده زمانه کې خامخا ضرور به ضرور وحال بګي هغه یو کسړې ليزربان خامخا وحال بګي ضرور به ضرور هغه بسړي ليزربن خامخا ضرور به ضرور وحال بګي هغه ټول سړي یعنی په آینده زمانه کې. چې کله زدا مجهول کوم نو بیا بدینو می فعل مستقبل مجهول مؤکد بالام تاکید بانون تاکید ثقيله لا يضربن لا يضربان لا يضربن لا تضربن لا تضربان لا يضربنان لا تضربن لا تضربان لا تضربن لا تضربن لا تضربان لا تضربنان لا اضربن لا نضربن. جی د دې چې موږ معنا کوو نو يضربن خامخا وهلګي کې باغ یو سړی پاینده زمانه کې خامخا وهلګي کې باغ دو سړي خامخا وهلګي کې باغ ټول سړي. دا د فعل مستقبل معلوم وقت بالام تاکید معلوم او مجهول وقت بالام تاکید بنون تاکید ثقيله و چې کله موږ خفيفه صيغه جوړو نو دغه طریقه ده خو د نون مشدد په ځای باندې بنون ساکن ولګو او په کم صيغو کې چې الف هي لاګي نه من راوړو. د کم گردان چې موږ وې په دې کې په شپږو صيغو کې الف راځي، سلور د تسنیه یضربان تضربان 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 او یو لیضربنان لتضربنان چې په کوم صيغو کې الف راتلو هغه به پکې نه وایو. نو اته صيغه به موږ سره پاتې شي لیضربن لیضربون لتضربن لتضربن لتضربون لازربن لنضربن. لا اولنی صيغه لیضربن واحد مذکر غائب، لیضربون جمع مذکر غائب، لتضربن واحد مؤنث غائب، لتضربن واحد مذکر حاضر، لتضربن جمع مذکر حاضر، لتضربن واحد مؤنث حاضر، لازربن واحد متکلم او لنضربن جمع متکلم. د دې معنی هم د قشان دي چې خامخا وال بقیا یو سره او پای کې د دین لګ تاکید کم دي. او چې دلی گردانوم ده فعل مستقبل معلوم موقت بالام تاکید بانون تاکید خفیفه ليضربن ليضربون لتضربن 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 لازربن لنضربن.
فعل مستقبل مجهول مؤقت بعلام تاکید بانون تاکید خفیفه د مجهول له څنګه به جوړو لا یضربن لا یضربون لا تضربن لا تضربن لا تضربون لا تضربن لا اضربن لا نضربن د دې معنی هم دغه دا لا یضربن خامخا وعلیکیږي باغ یو سړی خامخا وعلیکیږي باغ دوسری خامخا وعلیکیږي باغ ټول څه امید ده تاسو په شي الله پاک دې زموږ د ټول مهنتونو په خپل دربار کې قبول او منظور کړي الله پاک موږ صحیح اورېدو پای باندې عمل کول او دا په کلام عربی کې په قران او حدیث کې دغه د چلو توفیق راکړي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته